بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طابقت الصفة الواقعة بعد حرف النفي والاستفهام اسما مفردا مذكورا بعدها نحو ما قائم زيد وأقائم زيد، واحترز به عما إذا طابقت مثنى نحو أقائمان الزيدان أو مجموع نحو أقائمون الزيدون، فإنها حينئذ خبر ليس إلا خجي. وليس من درم او د څلورم او د پنځم مرفوع بیان شروع کړو. مبتدا قسم اول، مبتدا قسم ثانی او خبر. او ویلی مو چې اول به د درې وړو تعریفونه کوو او به به دیو مجموعي تور باندې لس قواعد ذکر کوو، به باس ختم شي. نو تعریف د مبتدا قسم اول هم کړو، دا غي سم ته ویل کیږي یو جز چې د عوامل د جنس عامل لفظی نه خالی وي، دو جزا، او کلام کې مسند الیه واقع شوی وي، درې جزا. او ویم د مبتدا قسم ثانی تعریف کړو، داغه صفت ته ویل کیږي که مشتقی صيغه وي او که مشتقی صيغه قائم مقام وي. یو چې واقع شوی پس د حرف نفی یا د الف حرف استفهام نه، دوا او رافعه للظاهر اسم ظاهر طرف ورکړي، درې اجزا شو پکې. او بهم د دې دواړو مثالونه بیان کړو، لګي تیز کا. خجي فإن طابقت الصفة الواقعة. اوس د دې ځنه مولوي صاحب د دې خبرې بیان کوي، تاسو متوجه شئ. مجموعي طور څلور صورتونه بیانوي چې په هغې کې یو صورت د سره صحیح کېږي نه، هغه څلورم صورت دی. او اول صورت د مبتدا قسم اول م جوړیږي او د مبتدا قسم ثانی م جوړیږي. او دویم او دریم صورت کې به خبره کوو چې دا کم قسم جوړیږي. توجه جی. اول صورت دا دی که چېرې دا صفتي صيغه د اسم ظاهر سره په افراد کې موافقه شي، لکه ما قائم زید یا اقائم زید، دواړه مفرد دي. نو په دې صورت کې مبتدا قسم اول او مبتدا قسم ثانی دواړه جوړیږي. توجه. اقائم زیدن کی زیدن مبتدای مؤخره، اقائمون خبر مقدم، مبتدای قسم اول صحیح، ځکه اسم هم دی زیدن، عوامل لفظیون هم خالی دی، مسند الیه هم د تعریف به صادق شو. مبتدای قسم ثانی هم صحیح کیږي. اقائم زیدن کی اقائمون صفتی صيغه ده او پس د حرف استفهام نه ده، او زیدن فاعل شي خبر قائم مقام، هغه ته رفع ورکړه. نو مبتدا قسم اول هم صحیح شو، مبتدا قسم ثانی هم صحیح شو. بهرحال صاحب د کافی وی فإن طابقت مفرده، که شری دغه صفتی صيغه کوم چې د حرف نفی استفهام نه پس واقع وي، مفرد سره موافق شي، نو جاز الامران، دواړه امران جایز دي. کم کم مبتدا قسم اول ګرځول، مبتدا قسم ثانی ګرځول. پوه شولې به دا مفردن قیدی ولی ګولو چې صفتی صيغه مفرد وي او دا اسم ظاهر مفرد وي. ځکه کچره دواړه تثنیه وي یا دواړه جمع وي، لکه اقائمان الزیدانی او اقائمون الزیدون، په دغه صورت کې مبتدا قسم ثانی بالکل نه صحیح کېږي، صرف مبتدا قسم اول وي. نو دلته خو مسله دا کوي چې دواړه صحیح کېږي، نه د هغې لپاره ویل چې دواړه به مفرد کې موافقت لري. دا قید احترازي د دې سره که تثنیه کې موافقت ولري یا په جمع کې موافقت دواړه ولري. اقائمان الزیدون اقائمان الزیدانی اقائمون الزیدون، په دغه صورت کې جاز الامران ولا حکم نه دی، بلکې صرف مبتدا قسم اول به جوړیږي. پوه شولې به
تاسو ګورئ وی فإن طابقت مفردا کچری دغه صفتی صيغه کم چې دار فی نفی استفهام نه پس واقع وي دا موافق شي مفردن د اسم ظاهر مفرد سره کم چې دینه پس واقع وي نو جاز الامرانی دوړه امر جایز دي مبتدا قسم اول مبتدا قسم ثانی کجی فإن طابقت کی ضمیر چاته راځي دي مرجع څوک د وی مرجع هغه صفت د کم چې د حرف نفی او حرف استفهام نه پس واقع شوی دي رافعه للظاهر تر شوی وکنه ای الصفه الواقعه هغه صفت یادو مکم چې واقع وي بعد حرف النفي واقع وي والاستفهام او پس حرف استفهام نه واقع وي مفردن علامه ورته اسمن روي سری اشاره کوي چې مفردن دا صفت دی او د دې موصوف محذوف دی کچری مطابق شي صفتی صيغه اسما مفردن د اسم مفرد سره لکه اقائم زید او به ور پسې فرمایي مذکورا بعدها هغه اسم مفرد یادوم چې کوم د صفتی صيغه نه پس واقع وي په دې سره احتراز کوي د زید قائمون زید دلته مولوی صاحب صرف مبتدا قسمه دلته اعتراض نه جواب جوړ کوي اعتراض دا دی تا ویل چې صفتی صيغه د مفرد سره موافق شي نجاز الامران مبتدا قسم اول بم صحیح کیږي قسم ثانی بم صحیح کیږي زبر دروخ هم دواړه به موافق وي لکه زید یا زید قائم زید قائم دلته خو صرف مبتدا قسم اول صحیح کیږي مبتدا قسم ثانی ځکه قائمون چې د قسم ظاهر طرف نه دا ور کړی دا نه صحیح کیږي او تا خو ویل اجازه الامران دواړه جایز دي په سوال پوه شولې جواب داري مولوی صاحب اعلی یادو چې دا اسم ظاهر مفرد هر صفتی صيغه نه رستو راشي او تا خو زید قائمون کې د مخ کې راوړو نو دسی یادو ما چې اقائم زید چې رستو دراشي به اجازه الامرانی وګورئ نو وی مذکورا بعدها هغه اسم مفرد یادوم کوم چې د صفتی صيغه نه پس واقع وي لکه ما قائم زید یادوم یا اقائم زید یادوم واحترز به والسؤال دار چې دا مفردن قید دی ولګولو د سره اتفاقی قید دی که څوک به بارکی وي دی باندې څوک بارکی کنه کله چې کله مطابقت د صفتی صيغه د اسم ظاهر سره په تسنیتوب یا جمعتوب کې راشي هغه بارکی التجاز الامران حکم نه لګي واحترز به اعتراض کی بدی سره ما دا صورتنا اذا طابقت کله چې صفتی صيغه مطابق شي مسند سیال کې شي مسند تسنیه اسم د تسنیه سره اسم تسنیه سره لك اقائمان الزيداني او مجموعا یا د جمع سره لك اقائمون الزيدون نو په دې صورت کې سره مبتدا قسم اول صحیح کیږي فانها حينئذ په دې وخت کې د صفتی صيغه چې دا خبر ليس الا دا خبر دی مگر دا خبر دی ليس نه ده هیڅوکم الا مگر صرف خبر دی عبارت باندې پوه شو دي تاسو ګورئ دې عبارت کې اقائمان الزيداني دلته مبتدا قسم ثانی نه صحیح کیږي چې زیدان ور فاعل کو ولی زیدان اسم ظاهر دی کله چې اسم ظاهر فاعل وي به خو وحد الفعل وبدن وي او دلته قائمان تسنیه ده او دغه شان قائمون کې مبتدا قسم ثانی نه جوړیږي چې اسم ظاهر ته درفه ورکی به خو واحد پکارو نو چې کله دواړه تسنیه دي کله دواړه جمع دي نو به د الزیدان په ول مثال کې مبتدا قسم اول ده اقائمانی خبر مقدم دی او اقائمون خبر مقدم دی او زیدون مبتدای مؤخره ده لنډه دا چې اقائمانی او اقائمون دا صرف او صرف خبر جوړیږي نو مبتدای قسم اولی او د صفتی صيغه او مبتدای قسم ثانی دی جوړ شي دا نه کیږي نو وای فانها دغه صفتی صيغه چې لکه اقائمان زیدان کې اقائمان یا اقائمون زیدون کې اقائمون حينئذ بدغه وخت کې چې کله دواړه تسنیه یا دواړه جمع خبر دا صرف خبر د مبتدای قسم اول لپاره ليس الا ان ده هیڅ شی الا مگر خبر دی پوه شولې بي مستثنا منه حذف ده مستثنا محذف ده ليس هو الا خبر برحال التسویل متن کې کچري صفتی صيغه
مطابق شي مفردن د اسم مفرد سره نو جاز الامران وسی ورسوله غوا دواړه امران جایز دي کم کم کون الصفه دا خبره چې صفتی صيغه دي مبتدا دا مبتدا شي قسم ثاني وما بعدها فاعلها او ما بعد د دې د فرض فاعل شي يصد مسد الخبر شي قائم دي شي په ځای د خبر باندې یعنی مبتدا قسم ثاني دي جوړ شي او دام جایز ده وكون ما بعدها او دا خبره چې شي دي ما بعد یا زیدون یا دی دا مبتدا شي وصفت او دا صفت چې اقائمون دا دا خبر مقدم شرعي په مبتدا باندې نو دواړه صحیح شو پوه شولې مولوی صاحب وصيفه ها هنا بدیږي کې ثلاث صور مجموعي تور درې صورت جوړيږي مجموعي تور څلور جوړيږي تاسو ګورئ دی خو دا صفتی صيغه مفرد وي اور پسې اسم ظاهر مفرد وي لکه چې تیر شو اقائم زید دلته دواړه جایز دي اقائم صفتی صيغه د زید د فاعل له اقائم خبر مقدم زید مبتدا مؤخر قسم اول دواړه سي ورسېدلې په دیم صورت مطابق شي په تسنیتوب جمعتوب کې لکه اقائمان الزیدانی اقائمون الزیدون په دې صورت د دیم صورت دی دا دواړه مثالونه د دیم صورت دي چې مطابق شي د اسم ظاهر سره خو په تسنیه یا په جمع کې نو په دې صورت کې صرف مبتدا قسمي اول صحیح کېږي ثاني نه صحیح کېږي هغه وختي مونږ ویل ولی اقائمان کې چې موږ وایو دا مبتدا قسمي ثاني د صفتی صيغه ده او زیدان طرف ور کړی ده نه به غلطيږي ښا ځکه که زیدان ور فاعل شي نو فاعل چې غل اسم ظاهر وي نو به فعل وي او که شبه فعل وي او ولا مفرد راوړي او دلته خو قائمان قائمون تسنیه جمع ده نو معلومیږي دا الزیدان فاعل یا زیدون فاعل نه دی بلکې دا مبتدا قسمي اول له مؤخر ده وقائمان قائمون مبتدا خبري مقدم ده پوه شولې څه صورت شو دوا دا دواړه یو حسابيږي نو مطابق په مفرد کې افراد کې یو جاز الامران مطابق په تسنیه او جمع کې نصر مبتدا قسم اول دریم صفتی صيغه مفرد وي او د اسم ظاهر تسنیه یا جمعي لکه اقائم الزیدانی اقائم الزیدون صفتی صيغه مفرد اسم ظاهر تسنیه یا جمع په دې صورت کې اوس مبتدا قسم ثاني صحیح کیږي اول نه صحیح کیږي ولی اقائم صفتی صيغه ده یو پس ظرف استفهام نه د دوا ازیدان دی ازیدون دی رفع او دور کړی ده رافعه للظاهر مبتدا قسم ثاني جوړ شو مبتدا قسم اول وی غنه جوړیږي ولی مبتدا قسم اول کې د مبتدا او خبر په منځ کې په افراد تسنیه جمع بده کې مطابقت ضروری دی او دلته خو نشته قائم مفرد دی او زیدان تسنیه ده یا زیدون جمع ده مطابقت شته نو مبتدا قسم اول نه صحیح کیږي او ثاني صحیح کیږي څه صورت شو مجموعي تور درې اول کې دواړه جایز او اقائمان قائمون الزیدان زیدون کې مبتدا قسم اول صحیح اقائمون الزیدان الزیدون کې مبتدا قسم ثاني صحیح څه صورت شو یو پاتې شو چې د صفتی صيغه تسنیه یا جمعي اسم ظاهر مفردي اقائمان زیدون اقائمون زیدون دغه کوم صحیح کیږي دغه یوم نه صحیح کیږي دا شی عقلی صورت ده نه مبتدا قسم اول صحیح کیږي ځکه تسنیه افراد تسنیه جمع کې مطابقت نشته ان قسم ثاني صحیح کیږي ځکه اقائمو کچره را په ور څنګه مثال می ویلو اقائمانی زیدون کرف زید تور کړه اقائمون و مفرد ده دغه جمع ده یا تسنیه ده پیږي به ورته وګورئ فها هنا ثلاث صور اندل تدري سورتونه دي احداها یو بدغه درې سورتونه کې دا دي اقائمان الزیدانی و نو به دلته بچو یا دغه شان اقائمون الزیدون روالا ويتعين حينئذ دلته متعين وي ان يكون الزيدان چې ده مبتدا انداد مبتدای واقائمان چې ده د خبر فی مقدما علیه په دې مقدم کړی شوی وي وثانیتها او په دغه درې صورتونو کې دویم صورت اقائمون الزیدانی صفتی صيغه مفرده اسم ظاهر ورته تسنیه یا جمع
دلته به مبتدا قسمی ثانی صحیح کیږي اول نه صحیح کیږي ويتعين حينئذ دلته متعين وي ان يكون الزيدان چې فاعلان داري فاعل شي لصفت دبارا قائما او داري قائم مقام الخبر بزيد خبر باندې دریم صورت وثالث قائم زيد د مخک من ویلو چې دواړه مفرد وي نزلت جاز الامران دي ويجوز فيه الامران كما عرفت پوه شولې مولسي کنه مخک راځي والخبر هو المجرد المسند به المغاير للصفه المذكوره لګور وګورئ خبر تعریف راته کوي وس او څلور اجزا په تعریف کې دي هغه اسم ته ویل کېږي یو جز خبر مفرد تعریف شروع دی ښا خبر مفرد هغه اسم ته ویل کېږي یو جز عوامل لفظیونه خالی وي دو جزا رسی به او دریم مسند به وی او څلورم هغه مخ کې چې کوم صفت تیر شو رافعه للظاهر دا غینه مغیر وی غیب شان نه اسم هغه اسم ته ویل کېږي چې د جنس عامل لفظی نه خالی وي او مسند به وي او مغایر وي د صفت سره کوم چې مخ کې تیر شو څلور اجزا شو کنه شو مثال لك زید قائم قائم ته وګورئ اسم هم دی عوامل لفظیونه خالیم دی دوا مسند بهم دا درې او د مخکې کوم صفت تیر شو رافعه للظاهر غینه مغایرم دی ځکه غیبه اسم ظاهر طرف ورکول دي کې راقید نشته هغه او بس دار فی نفی استفهام نو دي کې دا خبره نشته لري پوه شولې بي او ته وګورئ والخبر خبر چلی هو المجرد اي هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية المجرد کی دا صفت دی موصوف بحسب دی نه د څه دی والخبر هو الاسم المجرد دا ولي وای اصل کې اعتراض نه جواب کوي اعتراض دار زبر دروخه ما فعل بوي وي د مسند به بموي او عوامل لفظیونه هم خالی وي مغایر به د صفت سره وي به هم خبر نوي لکه یضرب زید یضرب ته وګوره بای دا عوامل لفظیونه هم خالی دي مضارع خالی کني چې کله عوامل ناسبه او جازمه پینې به خالی نو یضرب د عوامل لفظیونه هم خالی دي مسند بهم دي زید مسند الیه ده او د صفت مذکوره سره مغایر هم دي حالن کې دا خو خبر نه دی د خلق فعل وای په سوال پوه شولې جواب داري بای موږ وسه قید پټ بل منو هغه تاونه ویلو اسم یادو اسم مجرد تدری اخیری قید ویل ولنه قید دی بری کېو موږ خو ویلو هغه اسم ته ویل کیږي او یضربو خو فعل دا د اول نه بار شوی وای پوه نه شولې بي اگر اول قید لري کې اخیری درې قید ولګي به کیسه کیږي و سوال داري چې دا اسم به کړي د کم ځای نه روباسي تعریف کې خو اسم نشته صاحب د کافی خو مطلقاً ویلي الخبر هو المجرد عن العوامل اللفظيه مسندا به غير مغايرا للصفه المذكوره اسم به کې ویلي تی ولې روباسي وي بي دا بحث د چا شروع دي مرفوعات منصوبات مجرورات دا چا اقسام دي د اسم مورب نه باز د چا شو د اسم شو انغوایو هر مقاوم د علی چی د مقاوم د صافیلم بي هغه اسم چره د خبر په تعریف کې ماخوذ دی ښا مقاوم د علی د قصه وګديږي به ګوره یو دا اي هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه لان الكلام اعتراض جواب شروع شو ذکر کلام فی مرفوعات الاسم کې دی فلا يصدق د تعریف صادق ناراضي اعلی بدی ترکیب چې یضربو زید یضربو په دې ترکیب کې فی دا صادق ناراضي دا تعریف په یضربو باندې فی یضرب زیدن کی پوه شولې بي ولی چې انه المجرد دا خو مجرد دی او دا مسند به دا المغایر للصفه او دا د صفت مذکوره سره مغایر دی ټول اجزا په صادق رال
نو موږ وایو لانه ليس باسم بيدا اسم نه دی المسند به برحال د خبر په تعریف کې دوا اجزا وشو هغه اسم ته ویل کېږي یو چې د عوامل لفظ یو نه خالی وي دوا المسند به دا دریم جز دی مسند به به وي ولی چې المسند به کې دوه اعتراض دي توجه جی یو اعتراض دار مسند چې د اسناد نه لري اسم مفعول صيغه ده د دې مصدر اسناد د اسناد باب افعال له او باب افعال خو متعدی کیږي مفعول به ته بغیر د حرف جر نه اخو متعدی نو مسند به ولی به د بحر بجر دی ولی راوړو په سوال پوه شولې دیم اعتراض ده چې د مسند د اسناد په سله کې اله راځي با نه راځي تا په کې څوک راوړي به په دې با الیه به دی ویلې به خامخا د حرف جر راوړلې الیه به دی ویلې په سوال پوه شولې درې جواب وته ورکړي اول جواب مولوی سی عبدالله المسند به دي کې تضمین شوی دی دي کې د ایقاع فعل بکې دا ایقاع فعل لره متضمن دی تاسو به ان شاء الله تضمین وایي دا صنعت د علم معنی یو صنعت دی او د دې مفهوم دا دی تضمین دی ته ویل کېږي چې یو فعل کې د فعل په یو فعل کې د سیوایا په یو فعل مذکور کې د فعل غیر مذکور معنی ملحوظه کی او به چرستو کوم سیله کوم معمول راځي هغه کې خیل د فعل غیر مذکور وساتي اوسم پوه نه شي په فعل مذکور کې معنی د فعل غیر مذکور ملحوظه کی کا لحاظ وساتي او رستو چې کوم معمولات راځي سیله راځي هغه د چا په اعتبار سره راوړي د فعل غیر مذکور په اعتبار سره پوه شولې به به دا دوه قسمه استعماليږي کله دا فعل مذکور استعمال شي معنی داغي او کله کله دسی چې فعل مذکور استعمال شي او فعل غیر مذکور هم پکې خلک راو باسي دا فعل مذکور نه بس دا به راشي ان شاء الله بهر دلته اول قسم دی ګور المسند به معنی د ما يوقع به الاسناد نو مسند کې توجه دي دوړو ترازونه جواب وشو مسند کې تضمین دی دی کې کم فعل پټ دی ما یوقعو دی یوقعو او یوقعو د څه فعل دی چې هغه متعدی کیږي په حرف جر سره هم تا ویل چې اسناد بغیر د حرف جر متعدی کیږي هغه اعتراض ختم او هغه به به سره کیږي نو دا اعتراض ختم چې په اله سره ولې نه دی نه پیږي په نو مسند کم فعل لره متضمن شو یوقعو لره ګور یو تا ای ما یوقعو به الاسناد هغه شی چې پاغي سره اسناد واقع شوی یعنی مسند جوړ شوی واحترز به وسوال دار المسند به دا کوم قید چې تا ولګول اتفاقی دی احترازی دی وای چې دا احترازی دی د دې سره څوک بار شولو وای دې سره مبتدا قسم اول بار شو کنه ځکه هغه مسند الیه وی اڅوی واحترز به احتراز وکړه په دې باندې عن القسم الاول د قسم اول من المبتدا د مبتدانا ولی هغه بار شو لانه مسند الیه ځکه هغه مسند الیه وی لا مسند به هغه مسند به نوی کچې درې شي نه دي یو دی بار کو دو بار کول پکار دي یو مبتدا ده یو مبتدا قسم ثانی ده او یو خبر ده مبتدا اول کې موږ مبتدا قسم ثانی او خبر دواړه بار کړیو مبتدا قسم ثانی کې مبتدا قسم اول او خبر دواړه بار کړیو اوس به خبر کې مبتدا قسم اول او ثانی دواړه بار کوو تا خو یو بار کو ابل څه کې ورشه پسی المغایر للصفه المذکوره هغه مسند به چې هغه مغایر وي د صفه مذکوره سره کوم صفه مذکوره یاد یار مړه فی تعریف المبتدا په تعریف کې مو صفه مذکوره تیر نشو صفه المذکوره تو تیر شو کنه پرون سبق هغه یادوما نو دا کې دی ولګو د سره مترا قسم ثانی بار کړل ځکه دا هغه سره څه شو مغایر شو څه مطلب هغه بس د حرف نفی استفهام نو دا بنوي هغه رافعه للظاهر شرط دی کې دا شرط نشته ګورئ دا واحترز به اعتراض یو قبل سره عن القسم الثاني من المبتدا د مبتدا د قسم ثانی نه ولک ان تقول تاسو پوه شولې ولې چې المسند به کې دوه اعتراض راغلی وکنه یو جواب یو شو څنګه ما درې جواب دي چې مسند په معنا د چا دی ما یوقعو نو هغه په هر بجر سره متعدی کې هم او سله کې سم راځي بام راځي
دویم جواب داري مولوي صاحب ولك ان تقول المراد المسند به الى المبتدئ. دویم جواب دادي چې موږ دلته تاویل د اسناد په سله کې اله راځي دلته خو نشته موږ وشته خو محذوب دی. المسند به الى المبتدئ حرف جار او مجرور دواړه محذوب دي. اله او د دې چې کوم مجرور دي دواړه څه دي نو معنا به دا شي خبر هغه اسم ته ویل کېږي یو هو المجرد چې عوامل لفظ یو نه خالی وي. دوا المسند به الذي اسند به دا هغه شی دی چې باغی سره اسناد شوی چاته شوی الى المبتدئ چاته مبتدا ته. بس پوه شولې چې باغی سره اسناد شوی دی مبتدا ته. دا بل ترکیب شولو چې بای تا ویل دی بس الله کې اله پکار د نشته مونږ اشتره خو محذوفه ده ورسېدل په مخکې راځه. دریم جواب داري ولې صاحب دا المسند به کې دا با چې ده کنه دا په معنی دی اله ده بس خبره ختمه. او به کې هي زمير مبتدا ته راځي ده المسند الى المبتدا. المسند به معنی بی په معنی دی اله او هي زمير مبتدا ته نو داسې بشي هغه اسم ته ویل کېږي چې د عوامل لفظیونه خالی وي. المسند به المسند الى المبتدا اسناد شوی مبتدا ته. پس پوه شولې راځي ورلا ولک تعالی بر جائز ځان تقول کوي المراد المسند به الى المبتدا. دا دویم جواب شو چې اله او المبتدا دا ته محذوب رو باسا. او دریم او ان دام دل جائز ده ان تجعل الباء تجعل انت ولك ان تجعل الباء تر بر جائز ده چې دا با وګرځي فی به په به کې چې کومه باده به معنی اله دچا اله په معنی او هي ضمیر بچا تراجیمی والضمير المجرور چې راجعا الى المبتدا والضمير المجرور او وګرځي ته ضمیر مجرور راجع مبتدا ته. پوه شولې په اوس په اخیرو دوه صورتونه کې المسند به الى المبتدا یا المسند الى المبتدا په دې دوه صورتونو کې په دې سره مبتدا قسم اول او ثاني دواړه بار شو. څنګه بار شو وښي اول صورت یعنی دویم صورت کې دویم په اخیرو دوه کې اول المسند به الى المبتدا یو کنه نو هغه اسم ته ویل کېږي چې خالی وي د عوامل لفظیونه. المسند به الذي هغه اسم دی چې اسناد باغی سره شوی وي چاته مبتدا ته. نو مبتدا قسم اول بار شو ځکه هغه سره اسناد شوی نه بلکې هغه ته اسناد شوی. مبتدا قسم ثانی بار شولا ځکه هغه اسناد مبتدا ته نه شوی هغه اسناد چاته نه شوی بلکې هغه اسم ظاهر ته شوی کوم چې فاعل هغه ته شوی نام بار شولا په دې قید سره. پوه نه شولې. او د دریم جواب کې چې به په معنا د اله کې المسند او هي ضمیر مبتدا ته راځي کې المسند الیه شي یعنی هغه خبر چې اسناد شوی الیه مبتدا ته دا څه ده کنه بهم په دې سره مبتدا بار شو لکه مبتدا قسم اول ولی هغه ته خو اسناد شوی په هغه سره چاته نه شوی مبتدا قسم ثانی ور سره هم بار شولا ځکه المسند به معنا د المسند الى المبتدا او دا غي اسناد مبتدا ته نه شوی بلکې چاته شوی فاعل ته شوی کوم چې خبر قائم مقام وي پتن لګي پیږي کنه په مشکل له ورسېدلې په خنو المسند به قید کې په دریم جواب کې مبتدا قسم اول ثاني دواړه بار شو المغایر لصفه به څه پیدا شولا ويجي وېدا صرف تاکید دی اوس څوک بار کینا احترازي قید نشو وره وعلى التقديرين فدوالو تقديرينو کې يخرج به القسم الثاني وبوزي ورسره قسم الثاني د مبتدا نهم ويكون قوله المغاير للصفه او دا قول د ماتن چې المغاير للصفه ده المذكور دا بالتاكيد شي تاكيد پوه شولې. وعلم ان العامل في المبتدا والخبر بلې سب لګو غري بارا مبتدا کې عامل څوک دی خبر کې عامل څوک دی نو دې کې اصل کې درې مذاهب دي دا موږ نه همیر کې ویلي دي ښا اول دا او مفتابه او راجح هم دا مبتدا کې هم ابتدا عامل له
او خبر کې هم ابتدا عامل دی دواړو کې عامل چې معنوي دی لفظي نه دی ورسېدلې پی دویم دا ده چې مبتدا کې ابتدا عامل دی او مبتدا به عامل لفظي دی په خبر کې نو مبتدا د پر عامل معنوي او خبر د پر عامل لفظي څوک مبتدا او دریم مبتدا په خبر کې او خبر په مبتدا کې یعنی عدل بدلې کړي دي دواړه په یو بل کې عاملان دي هم ویل ټول کې اولا کم یو دي اول سره دی ورته وګورئ څه وایي وعلم پوهشه ان العامل في المبتدا والخبر هو الابتداء ورسېدلې پی ابتدا څه مطلب دی موږ په ابتدا نه پیګو مانا ابتدا معنا یو اسم چې د عوامل لفظیه او نه خالی شي د قیادومه تجرید الاسم عن العوامل اللفظيه خالی کېدل اسم دي د عوامل لفظیهونه ليسند الى شيء د دې لپاره چې د اسناد یو شی ته وشي لکه خبر او يسند الیه شيء یا دې ته یو شی اسناد وشي لکه مبتدا فمعنى الابتداء نو معنی د ابتدا چې د عامل په مبتدا کې والخبر یو په خبر کې رافع لهما او دغه معنی د ابتدا دا رفع ورکې دواړو ته ورسېدلې په عند البصريين د بصرينو مذهب شو واما عند غیر من چې غیر مذهب د بصرينو مذهب ما تستویل راجح دی کا چې دواړو کې عامل معنوي دي فقال بعضهم بعضوي الابتداء چې دا عامل في المبتدا دا په مبتدا کې عامل له مبتدا في الخبر په خبر کې وقال الاخرون او شيخ رضی وي ان كل واحد من المبتدا والخبر دویم څو دی فقال بعضهم ابتدا عامل په مبتدا کې شو او مبتدا به په خبر کې او رضی وي ان كل واحد من المبتدا هر واحد په مبتدا او په خبر کې دا عامل له په اخر کې وعلى هذا چې د رضی قول واخلو لا يكونان مجردين عن العوامل اللفظيه په دا وخت کې ودا مجرد عن العوامل اللفظيه نشي بلکې